نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونږ کته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج اراده کوله او بار بار الله جل شانو ته سوال کو چې یا الله دا حج دا قبول حج ګرځي خدای ما په دې کې د شهرت او د ریاکارۍ نه وساتي په دې حج کې ما رسنه وساتي د شهرت او ریاکارۍ نه نبی علیہ السلام کې نه د شهرت والا ماده وا نه په نبی علیہ السلام کې د ریاکارۍ والا ماده وا لومبه خبر چې امت ته تعلیم ورکو دویم نبی علیہ السلام خپل عاجزي خود امت ته دا تعلیم خودو چې دندونی استاد ته چې حج لاړ شي بیا دا پریری مریری او دا په دې گاډو باندې لګول او دا نغاری او باجی غول د دین ځان وساته دا په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې او په ټیک ټاک باندې پوسټونه شیر کول د دین ځان وساته او دا په ایرپورټ کې او په حرمینو کې تصویران ایستل او بیا شیر کول په فیسبوک باندې د دین ځان وساته او سټیټس لور کول د دې زونه په سټوریز باندې لګول د دین ځان وساته دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله کې سره دا سشتن ریاکاری او شهرت او نبی علیہ السلام فرمائے اللهم اجعله حجا خدای زما دا حج داسې حج ګرځي لا ریا فيه ولا سمعه خدای چې نه پدې کې ریا راشي او نه پدې کې شهرت راشي د دین موږ وسات صحیح دا کارډونه چاپ کړي رورا سړی را روان دي چې لیکړي حج کړي یو حج کی حجی سے مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه هغه ز په یوځای کې ومکنه نو یو سړی د حج نه راغلو ناغه ته خلکو وته ستاسو دی حاجی پلان کې ماته ستاسو دی ما ته نمازی اشرف علي څه نمازی اشرف علي ماته تاسو سره د نمازی ولي وي موږ ته تاسو سره د حاجی ولي وي وای زه حج لته لم تاسو چل کړی دی او چې ته په یو حج باندې حاجی کې دی چې زه روزانه 15 منځونه کوم ځنی نمازی کې دی نه شمه منځګزار اشرف علي څوک منځګزار اشرف علي دا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا دومره غلط کار دی کنه چې یو حج کې بیا حاجی پلان کې وای پښتانه وای چې یو حج کې هغه ته حاجی وای چې ډېر حاجونه کې هغه ته الحاج وای څه الحاج نو طلاقي ان خپل الفاظ جوړي ها څه خبره مې کوله الله جل شانو دې په عبادت کې ریاکاري نه وساتي فهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره دا سه په معمولی شان د سورلې باندې دی چې قیمت د هغې د کجاوي او د هغې د کپړې چې د پاس به خوره د نرموالي دپاره ټول 4 درهمه نه دی او دلته مخکې هم ګاډي وروسته هم ګاډي وروره پوره یو څه شی یو فلم یې جوړ کړي تباہ برباد به شي مسلمانانو دا لوبې مه کوئ ښه صحیح ده دا نه وایم چې دعوت مه کوئ حج له ځئ حج نه راشئ نو دعوت مه کوئ دا خبره نه کومه دعوت وکئ بس یو څو کسان خپل ملګري راغونډ کې راځئ او خوشحالۍ کې راځئ دعوت کوم ستا دا یو مستحب طریقه ده د حج نه پر راتګ باندې یا سفر نه پر راتګ باندې او شری سفر له انسان لاړ چې واپس راشي په دې باندې دعوت کول لا مستحب طریقه علامه عبدالرحمن جزیری رحمت الله علیه هغه په خپل کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه په هغه کې په 2 نمبر جلد په 3233 نمبر صفحه باندې اته قسم دعوتونه ذکر کړي چې شری دعوتونه اته قسم دي یو پکې هغه مستحب دعوت دار چې تاسو شری سفر لاړ شي واپس راشي او خلکو له روټي ور دا یو مستحب طریقه عمرې نه راشي روټي خلکو له ور خیرات څه نقصان نه دی دې ته قدومه وایي څه قدومه یعنی قدوم وایي راتګ ته صحیح ده دا خو مستحب طریقه ده خو دا تاسو چې کوم فلم جوړ کړی که نه دا فلم ښه نه دی دا به تباه و برباد کړي ګورې حج هم لاړو او پیسې هم لاړې هر څه لاړه قصه ختم صحیح ده دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سوی حضرت انس صاحب چې حج رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام حج تلاړو علی رحل رث په داس یو کې جواب باندې چې هغه ډېره زیاته ورسته شوې وه علیه قطیفة په هغې باندې یو کپړه خوره وه لا تساوي 4 دراهم د هغې ټول قیمت 4 درهم هم نه فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حج له دونه داسې وفرمیل چې اللهم اجعله حجا خدای زما دا حج داسې حج وګرځئ لا ریا فیه چې په دې کې نه ریاکاري ولا سمعته او نه پکې شهرت ریا دې ته وایي چې د هغې تعلق د لیدو سره وي سره لیدو سره او سمعت دې ته وایي چې یو څیز هغه د اورېدو سره تعلق ساتي لکه زه قرائت کوم نو زه پړه کې وایم چې زه ښکلی قرائت کوم چې دا خلک ما ته ووایي چې ښکلی قاري دی نه تعلق د قرائت د سره د اورېدو سره د سمعت وایي او که یو سړی هغلته په عبادت باندې ولاړ دی زه ورته ګورم هغه وایي چې ما ته دا خلک ښه وایي دې ته اوس ریا وایي نو سترګو سره تعلق دي ته ریا وایي د غوږونو سره چې تعلق دي ته سمعت ورته وایي